امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د نېشنل پارټۍ مشر ایمل ولی په دا ماورای عدالت قتل باندې جناب غازی فیصل صاحب چې کوم اقدام کړی دی، کوم قادیانی چې په عدالت کې قتل کړی دی، په هغه باندې اعتراض کړی او دا ویلی دی. وروسته بیا امن ټي وي باندې چې د دوی خپل یو ټي وي د یو چینل له هغې نه دا اعلان وکړو چې علما کرام د دې جواب وکړي چې دا ماورای عدالت قتل چې دی په شریعت کې جایز دی او که ناجایز دی. دې دپاره دوی به یو د علما کرامو یو ټیم هم تشکیل کوي. مسئلې دوی دي. یو ماورای عدالت کیس کړی طاهر نسیم طاهر چې کوم قادیانی و، د پیغمبرۍ دعوا یې کړې وه. ماورای عدالت ماورای شرعیت یو اقدام ده کړی او وروستو پسې فیصل غازی اسلام فیصل الله پاک ته ژوند ورکړي، هغه یو اقدام ماورای عدالت کړی. خو ایمل ولی خان صرف او صرف د نیوکې کړي دي په فیصل باندې، په غازی باندې. د اول چا اقدام کړي 2 کلونه یا 10 کلونه دغه مقدمه روانه ده، په هغه باندې د هیڅ نه دی ویلي. د نرمۍ اظهار چې هغه سره نرمۍ اظهار کړي او د فیصل متعلق ویلي چې دا د شریعت خلاف، د قانون خلاف او د شریعت خلاف اقدام یې کړي. د قانون خلاف یې کړي یا نه دی کړي، دی باندې به قانوني خلک ښه پوهېږي، هغه به خبره کوي. شریعت متعلق په زه درته اوس قرآن و حدیث نه وښیم چې د ماورای عدالت چې قتل کړی دی دا کار جایز کړی او کنه، او دا په اسلام کې جایز دی او کنه. زمونږ اهل سنت والجماعت چې څومره فتوی ورکوي نو هغه یو کتاب دی عالمگیری چې هغه 1500 علما کرامو هندوستان کې لیکلی دی، مستند علما کرام. یو شمی دی د هغې نه فتوی ورکوي، د هغوی عبارتونه به زه ذکر کوم. خو ټولو نه مخکې خلک د دې طلب کوي چې قرآن و حدیث وښیه. نو ټولو نه اول به په قرآن پاک کې وښیو چې قرآن پاک د دې متعلق څه وایي. په دې کې خو څه اختلاف نشته. نېشنل پارټۍ والا یا نوره مسلمانان په دې خو پوهېږي چې نبي علیه الصلاة وسلام ګستخي وکړه هغه واجب القتل دی. مسله په دې کې دی چې عدالت خو به قتل کوي، په دې کې اختلاف نشته. اختلاف خبره په دې کې دی چې آیا ماورای عدالت یا فیصله نه دی کړی او تا دا سړی ختم کو. نو 2 خبرې دي. یو دا دی چې دا سړي ګستخي چې دا هغه حد د اخري درجې ته رسېدلی نه وي، معلومه نه وي، په هغې کې اشکال وي، شک پکې شبه پکې وي، نو خامخا به عدالت د دې معلومات کوي چې دغه سړي رښتیا ګستخي کړي او که نه. دویم صورت دا دی چې د هغه ګستخي ټوله دنیا مني، لکه نسیم طاهر چې کم قتل شو په نیټ باندې شته، د هغه خبرې شته، ویډیو شته، پیغمبرۍ دعوا یې کړې چې هغه هر چاته یقین درجې ته ورسېده چې د ګستخي کړې ده. د هغه متعلق قرآن پاک څه وایي؟ ټولو نه اوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو مسلمان راغی بشر، نبی علیه الصلاة والسلام ورله فیصله وکړه. یو یهودي سره معامله وه او یو مسلمان و یهودي، او یهودي فیصله د نبی علیه السلام ومنله او دا منافق راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې مونږ په منځ کې فیصله وکړه، نبی علیه السلام خلاف یعنی ګستخي وکړه. نبی علیه السلام فیصله نه منل، د هغه حکم نه منل، هغه دروغجونه ګڼل، دا ګستخي ده. دغه ګستخي وکړه چې مونږ ته فیصله وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته دننوتو چې تاسو دلته کښېنئ، زه ستاسو په منځ کې فیصله کوم. نو کور نه یې توره راوړه. نو دغه منافق نه سر قلم کو چې څوک د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فیصلې نه مني، هغه په شان کې ګستخي کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغې داسې فیصلې کوي. اوس د نبی علیه الصلاة وسلام عدالت هم موجود دی، قاضي هم موجود دی، بادشاه صدر هم موجود دی، پورا حکومت موجود دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو مسلمان چې ځان ته مسلمان وي هغه یې دڼیا کړ، قتل یې کړ، ماورای عدالت قتل یې وکړ. او په دې وخت کې منافقین راغل، نبی علیه الصلاة وسلام په مخ کې رپورټ هم وکړ، عدالت ته حاضر شو د نبی علیه الصلاة او نبی علیه الصلاة وسلام په هغه باندې اکشن واخیسته، سمن یې واستو عمر رضی الله خلاف شراو روایستو د مسلمان څنګه قتل کړي.
سمن جری شو دا مورای عدالت قتل شوی د نبی علیه السلام په وخت نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سمن جری کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راوغخت په دې وخت کې وحی راغله الله جل جلاله فرمیل فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم دغه آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې څوک د پیغمبر ګستاخی کوي پیغمبر ته دروغجن وي هغه ته مسلمان مه وایي هغه خو بس مسلمانۍ نه ووتو چې مسلمانۍ نه ووتو مرتد شو ګستاخی وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته سنوي بلکې وی چې الله جل جلاله دا فیصله ده چې مورای عدالت قتل کول شي دا د الله جل جلاله حکم دی قران کې راغی اوس بل مسله واوره په بخاری شریف کې ادا سے ډیر کسان دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم باندې قتل شوی د ګستاخان لکه بعض خلک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق معاف کول ذاتیاتو ته پر یقینا چې معاف کړي د خپل تر قاتل حبشي هم معاف کړي دي خو چې نبی علیہ السلام رسالت کې ګستاخی کړي نو الله پاک یې نه معاف کړي ابن خاطل چې هغه مکه چې فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول خلق معاف کړ خدا ابن خاطل چې دغه خانقابه غلاف سره ځان کلک کړو مضبوط کړو هغه ته پته و چې حرم کې دنه څوک قتل نشي کولای جایز نه دی او بیا بیت الله شریف کې بیا د الله کور کې د الله پاک کور چې کم غلاف ته پاغای پزان باندې را خور کو دې کې ما څوک نشي قتل کولای نبی علیہ السلام فرمایي چې نه پردم دینا دلته دنیا کوي نو اغلته پرې نه خود نو هغه وینا چې واغه مردار وینا هغه ګستاخ اپ خانه کعبه باندې خخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق معاف کول خو چې ګستاخ په دې رسالت ګستخی کړي نبی علیہ السلام قطعا هغه معاف کړي نه دي اگر چې غلاف کعبه نه کعبه سره ځان کلک کړي اوس بل حدیث واوره بخاری شریف کې راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو صحابیو پسترګو باندې وډونو نو عمر البصیر لقب نبی علیہ السلام دلا ور کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه سار المنذ یو کې وای ورته وای چې زمای و وینځوا هغه بستا په حق کې ګستخی کول نو ما قتل کړه تا ته اطلاع در نه کړه ما قتل کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اے خلکو کڅوک دا ګوري چې الله او رسول سره چا امداد کړي نو دا عمر دی وګول الله او رسول مدد یې کړي هغه خونی راګه ک قصاص ته وانه خس ابو داود شریف کې هم یو حدیث ته چې یو نبینا صحابي ام ولد دا غي وینځوا هغه هم قتل کړه نو نبی علیہ السلام سره چې خبر شو هغه ته ویل چې هغه خون راګه دی د دنه به قصاص نشي اخیستلی او فقه حنفی کې چې علمگیری وګوري شمی وګوري پاغي کې صریح عبارتونه دادي شو څوک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګستخیو کې مطلق عبارتونه داسي دي چې هغه د قتل کړل شي د لپاره دا نه دی ویل چې د عدالت قتل کیا د عام مسلمان مطلق چې څوک قتل کول شي دنیا کول شي قتل لیکي بعض خلک وایي چې عدالت ته دا حکم دی غیر عدالت چې دا نشي قتل کولای ظلم مليان راضي په ټي وي باندې د مليانو ته په ټي وي باندې ځای ورکي مونږ پشان باندې مليان چې حق وي هغه څوک ټي وي ته نه غوړي نو په ټي وي باندې په الکترونیک میډیا باندې شروع دی وای چې مورای عدالت قتل چې دا قطعا جایز نه د غټ مفتیان دي ځان ته وي نو دا خو یو بیل داوا کوي ته چې مورای عدالت قتل روانه ده د لپاره څه دلیل خو تر راوړه کنه پکار دې باندې دلیل راوړي اس قسم دلیل ور سره نشته وي مورای عدالت قتل جایز دی په شریعت کې جایز دی هیڅ قسم قصاص په غنه نشي اخیستل د عالمگیری لیکلي شامل کړي او حدیث او قران آیتونه ما تاسو ته وړاندې کړ اوس د نېشنل پارټي ولا عمل ولی او د غمل ګرو نرم ګوشه اختیار کړي قدیانی د پاره داغه متعلق هیڅ نه دی ویلي کیس خود واشي یو قدیانی کیس کړو چې نبی علی السلام ګستخی کړي خلکو ته دویم کیس چې د فیصل کړو غزی فیصل نو فیصل خبره ته غلطه ویله علماء کرامو ته دا دعوت ورک چې تاسو بیان کوي مونږه بیان کړ چې هغه قتل کړو شریعت کې بالکل روا او ټیک کو درست دی وی چې داسې علماء کرام به مونږه راجمع کوو ته چې علماء کرام راجمع کوي تاسو سره ټي وي شته امن ټي وي دا تاسو سره پلیټ فارم شته نو مونږه راوغړه تاسو علماء کرام سوي کم دلایل دي ور سره سوي نو مونږه هم راوغړه او دغه خلک گورنر تاثیر چې سلمان تاثیر په پنجاب کې هغه ګستخی نورا یعنی هغه قدیانی نه خو د قدیانیانو د پاره نرم ګوشه اختیار کړی و نو بیا خپل باډی ګارد چې دا دنیا کو خکار نو شوی پکار دی خود له پکارو چې د لارې نو ورته جوړ کړ اوس د نېشنل پارټي ولې د خلکو ته د لارې جوړی نو دلته پښتانه دي پنجابیان خو نه دي
دا پښتانه خلک الحمدلله چې څومره په خپل وطن باندې په ژبه باندې ننګ کوي دینه زیات تر 100% زیات په خپل اسلام باندې ننګ کوي نو ته بیا ولې داسې لاره جوړوې ولې سلمان تصیر والله را پیدا کوې بیا به وایي چېرې دغه خلک چې دي دغه تشدد کوي انتها پسندي کوي بار ملکونو کې زمونږ بدنامي کېږي نو سته لاره ولې جوړوې داسې دا خبرو سره شریعت سره ستا کار چې په شریعت پوهېږې نه نو شرعي خبرو سره د کار څه دی البته قانون باندې که پوهېږي نو قانوني اقدام کوه چې کم ځای کې ودرېږي د فیصل خلاف د قادیاني دپاره چې څوک ودرېدو کم وکیله نو قیامت کې به نبي علیه الصلاة والسلام یو کیمپ لګولی او یو به قادیاني میرزا غلام احمد قادیاني لګول نو بیا به د نبي علیه السلام خپل کیمپ ته نه راپرېږدي چې ته کم وکیل صاحب د ده دپاره د خلاف ودرېږي مقدمه وکړي بیا به قیامت په ورځ دوه ورځې ژوندون د تیر بشي ختم بشي په آخرت کې به بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته څنګه سترګې ورکوي چې د هغه خلاف ته ودرېدلې وکالت یې کړې خو الحمدلله د پښتنو چې څومره وکیلان دي هغو دا احتجاج کړی اعلان یې کړی چې د نسیم طاهر دپاره به یو وکیل هم نه ودرېږي انشاءالله الله پاک ته مونږ ته په دې خبرو باندې عمل توفیق نصیبه کړي دې متعلق ستاسو که څه سوالات راغلي خاص کر کې په دې موضوع باندې انشاءالله ستاسو له زه جوابونه درکوم دغه جج هم په دنیا کول وی دغه جج دنیا کول پکار دی چې د فیصله نه کوي یقینا داسې خو نشو ویلی چې دنیا کول پکار دی خو جج ولې موقع ورکوي 2 کاله نه دا فیصله را روانه ده عین دی قانون دی چې څوک ګستخي وکړي او د پیغمبرۍ دعوا کړې نو دته قانون په لاس کې نو ولې نه دڼې کوي ولې ورته لاره جوړه چې بیا امریکې ته لاړ شي عبدالشکور غوندې یا آسیا ملعونه غوندې زمونږ حکمرانان خو الله پاک بخلی دی هغه خو الله نه یریږي خو د امریکې سره پوینټونه جوړوي سکور کوي نېشنل پارټۍ ولا راوچت شوي دي خو انشاءالله د ټول پښتانه ووټونه ورکوي آینده دپاره شاید چې خپل ځان ته نقصان ورکوي د سره د کار څه دی ولي خپل ووټونه ولې خرابوي خپل پښتانه خلک ولې ځان ته خرابوي ګاډ خو ته هم ځان سره ساتي پښتانه ایمل سلمان تصیر هم ساتلی हाँ जी रियासत मदीना के दावेदार आंख के खोल कर दे कि रियासत मदीना ये होता है तासु पर दे मुतल्लिक से सवाल निश्ता उम्मीद दी कि तासु इश्कालात चीज़ें दे मुतल्लिक हल शुई भी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।